علیکم عزتمنو تاسو ته معلومه ده په خیبر پښتونخوا په ضلع چهارسده کې یو 2 کلنه ماشومه زینب سره اول تختولې وه او بیا یې ورسره ډېره ناروا زیاتی کړی و چې زیاتی شوې او بیا یې وژلې شوې وه. اوس حکومت دغه ملزم نیولی دی او میډیا ته یې مخامخ کړی دی. دغه ملزم د زینب په باره کې ټولې خبرې کړې دي، هغه یې څنګه تختولې ده او په کومه طریقه باندې یې وژلې ده. ټول معلومات تاسو هم په دې ویډیو کې وګورئ. دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ، تاسو ته به د زینب په باره کې ټول معلومات در ورسیږي. خو د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو که چېرې په دې چینل کې نوي وئ حتما زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ او سره د ټلۍ نښان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. دوستانو، د زینب ملزم په خپلو خبرو کې ویلي دي چې هغه یې اول تختولې وه او بیا یې ورسره ناروا زیاتی کړی و. هغه یې بیا د دغې نه بعد بیا یې وژلې وه. په موقع کې د چهارسدې ډیپو پریس کانفرنس کې ویلي وو هغه حیوان انسان چې لاله احمد نومې دی د زینب کور سره نږدې اوسېدونکی دی. دغه ماشومه تختول او پټو ته یې وړې ده. هغې نه بعد یې ورسره بیا ډېر ناروا زیاتی کړی دی. هغه یې بیا د فسد د کټ کولو په اره یعنې په لور باندې وژلې ده. چهارسدې پولیسو ویلي دي چې د دغه د ملزم په کور کې یوازې مور اوسېږي. کله چې د موبایل موږ کتلی دی د موبایل نه هم ډېره غیر اخلاقي ویډیوګانې مواد مخې ته راغلي دي. خیبر وزیراعلی انګش ویلي دي دا کیس ډېر زر ته زره معلوم کو د دې ملزم یې ونیولو. د ملزم نیولو سره موږ خپله وعده پوره کړه. د دې په کار باندې ډېر د غم اظهار هم کړی دی. کامران بنګش په خپلو خبرو کې ویلي دي د دې نه مخکې خو 15 کیسونه داسې راپورټ شوي دي چې په هغې کې ماشومانو سره ډېر ناروا زیاتي شوي دي. هغه 15 وانه ملزمان نیولي شوي دي. د دې خبرو نه دا ثابت کېږي چې هغه یو کس چې خلکو سره ناروا زیاتی کوي د خیبر پښتونخوا پولیسو به هغه زر ته زره نیسي، هغه ته به سخته نه سخته سزا ورکوي، انجام ته به یې رسوي. منو دا و د زینب په باره کې نور معلومات چې دا موږ تاسو سره شریک کړو. دغه ځناور انسان چې څنګه دا ماشومه تختولې وه او بیا یې څنګه وژلې وه. زه مننه کوم چې ویډیو ما سره تر اخره پورې کتلې وي. نور تازه خبرونو زر پورې معلومات دپاره د سره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ. ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.